إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما
يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله رب العالمين أحكم الحاكمين دطول بادشاہ دطول زبردست ها رب العالمين چه تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله چه تمام کائنات متصرف و منتظم دے ها رب العالمين چه داغب صفاتو کی و صفت فعال لما يريد دے رب العالمين چه سکی سوخ چکی سرنگ چکی چاسر چکی کولشی دا الله رب العالمين نسوک تپوس و بختن نشی کولی وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چه هر سمر دی خواهر انبیاء دیو که امت دی خواهر بادشاہان دیو که رعیه دا خواهر مادار دیو که غریب دی دا هر یو فرد ما الله رب العالمين تپوس کئی ازما محترمو دا الله رب العالمين دا تپوس و دا بختنا دا بری خبر بانی دلالت نکی چه انسان پر دنیا کی کم عمل کئی کم کار کئی دا الله رب العالمين دا پتہ نشتا ازما محترمو الله رب العالمين زمونگ دا کلو ورونا زمون د هر یو ورکوټ او د غټ عمل نه خبر ده ځکه فرمایي چې ولله ملک السماوات والارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله دا الله رب العالمین د پاره اسمانونو زمکو باچاهی ده کم عمل چې تاسو خپل زړه کې پټ کوئ او کم ښکاره کوئ الله رب العالمین به بیا د هغې تپوس کوي نو چې کله الله رب العالمین ته پته ده نو بیا ولی الله رب العالمین زمونږ نه تپوس او پوښتنه کوي ولی الله رب العالمین موږ سره چې دی کراما کاتبین مقرر کړي دي دا په دې وجه باندې زما محترمو چې زمونږ د دنیایي ماحول دا دی تاسو وګورئ په دې دنیا کې چې کوم انسان څه جرم وکړي څه غلط کار وکړي او دا په هغه کې ګیر شي نو سمدستي د هغه کار نه انکار کوي چې یاره دا کار خو ما نه دی کړی الله رب العالمین مخه ته چې دا مشرک بنده ودرول شي دغه چې تاسو کې الله رب العالمین چې تاسو په دنیا کې شرک ولې کړو زما پیغمبر تعالی راغله او زما استاد تعالی راغله او زما داعی مبلغ انسان تعالی راغله ته د دعوت نه خبر کړی وي ته زما د دین نه خبر کړی وي سره د هغه نه ته چې کوم زما په لار باندې زما د پیغمبر په لار باندې نه تللی او شرک دې کوو د رسومات دې کول بدعات دې کول نو دا انسان بسم د سیاق ته وایي چې الله ما نه شرک کړی نه مې بدعات کړی دي نه نور څه کارونه مې کړي دي الله رب العالمین به دې ملایکو ته وایي دي کراما کاتبین ته چې دې انسان هغه عملنامه راوړي چې کله هغه عملنامه راوړل شي نو دا انسان به لکه د ویډیو غوندې هغې ته به ګوري او دا ارمان به کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عملنامې ته څه چل شوی دی ته خو نه زما وړه ګناه پرېښې ده او نه یې غټه ګناه پرېښې بلکې ټوله یې را اشاره کړې ده تر دې پورې چې د انسان ته به ښکاره شي چې ده دا ګناه کړې وه ده دا کار کړی و په کوم ځای کې کړی و په کوم وخت کې کړی و چا سره یې کړی و څومره یې کړی و دا ټول به په هغه کې لیکلی شوي زما محترمو
دا الله رب العالمین لکونه او کرورونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام د الله رب العالمین وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او جنت پرې حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ پیدا کړي یو دې دنیا ته یې رالېږلي یو، دې دنیا ته د رالېږلو مقصد هغه محمد او بېکاره نه و چې زه انسانه سرې په زړه کې غواړې سرې د زړه ارزو د ارمان دی په دې دنیا کې کوه تا نه به څوک تپوس نه کوي تا نه به څوک پوښتنه نه کوي. نه زما محترمو، بلکې الله رب العالمین چې موږ دې دنیا ته رالېږلي یو نو زموږ پلار آدم علیه السلام ته دا خبره کړې وه چې آدمه ته خو دنیا ته روان یې خو دا دنیا د فایدې او د وخت د تېرولو ځای دی په دې کې به همیشګري ستا نه وي بلکې یو وخت دپاره به ځې بیا به زما خوا ته راځې زه به تا نه تپوس کومه زه به تا نه پوښتنه کوم. د دې یو مثال ورکوټه زه تاسو ته درکړم زما محترمو. لکه یو انسان چې مدرسه کې داخل شي یو کالج یونیورسټۍ کې داخل شي او هغه کالج او یونیورسټۍ والا 4 میاشتې 5 میاشتې دې ماشوم ته سبق وښیي او بیا 6 میاشتې بعد څه کوي هغې نه امتحان اخلي بیا د هغې امتحان نتیجه وي. نو دا دنیا الله رب العالمین زموږ ته د یو یونیورسټۍ یو کالج ګرځولی دی موږ ته پکې سبق راښیي موږ ته دا وایي چې انسان تا باندې امتحان دا روان دی ستا ته نتیجه به تا ته میلاویږي د هغه امتحان نه په دې دنیا کې کوشش او محنت وکړه بیا به ته هغه امتحان چې دې پاس کړو نو تا ته به نتیجه په ښي لاس باندې درکولی شي. خو که چېرته دا امتحان تا پاس نه کړو نو نتیجه پرې په ښي لاس نه میلاویږي صفر به تا ته میلاویږي بیا به څه کوې. او دومره رحیم و کریم ذات ته زما محترمو چې موږ ته هغه د امتحان سوالونه وښودل ځکه دا کالجونو والا یونیورسټیانو والا مدرسو والا دا استادان چاته سوالونه د امتحان نه ښیي خو الله رب العالمین موږ ته هغه سوالونه وښودل چې انسانه تا نه به په امتحاني حال کې دغه ډول سوالونه کېږي او هغه امتحاني حال کوم یو دی هغه زموږ قبر دی زما محترمو. په دې دنیا کې چې موږ کوم ژوند تېرو دا زموږ د دې قبر د امتحاني هغه سوالاتو د کوشش لپاره دا ژوند دی چې څنګه ژوند موږ په دې دنیا کې تېر کړو هغه شانتې تپوسونه بیا موږ هلته کېږي او هغه شان جواب به موږ بیا ورکولی شو. که ښه ژوند هم تېر کړی وي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په لار باندې تللي یو نو دې قبر کې به صحیح جواب ورکړی شو زما محترمو. خو که چېرته د هغې په لار باندې نه یو تللي نو د دې قبر جواب بیا موږ څه کوو نشو ورکولی. انسان د ذهن کې دا خبره نه راولي چې یاره قبر کې څه شی دی خو درې تپوسه دي که نه من ربک ما دینک من نبیک دا درې تپوسه به کېږي دا خو اسان دی څه ضرورت دی چې مونځ کومه څه ضرورت دی چې روژه نیسمه څه ضرورت دی چې حج کومه څه ضرورت دی د قرآن کریم تلاوت کومه څه ضرورت دی چې ځان ستړی کومه. خو نه زما محترمو الله رب العالمین هغه ته پته وه هغه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته رالېږلو نو دا خبره یې ورته وکړله چې پیغمبره دا خپل امت د دې خبرې نه خبر کړه چې تاسو به دې دنیا کې یا 50 کاله ژوند یا 80 کاله ژوند یا ډېر زیات چې دا 100 کاله ژوند کوي خو بیا به دې امتحان ته به راځي د دې امتحان د دې سوالاتو جوابات به ورکوي. مالکه څنګه چې مخکې تاسو ته ویلي چې انسان په ذهن کې به دا خبره راځي چې 3 سواله دي نه پیغمبر فرمایي چې کوم انسان مسلمان وي او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په لار باندې تللی وي هغه چې کله قبر کې کېښودلی شي او هغه استادان وله راشي نکیر او منکر او هغه ترې تپوس کوي چې من ربک چې ته کوشش په دې دنیا کې صحیح کړی وي ځان یې تیار کړی وي د امتحان دپاره دې سوالونو دپاره نو هغه به څه وایي چې ربي الله چې بل تپوس یې وکړي ما دینک دا به ورته وایي چې دین الاسلام
بل تپوس یو کې چې من نبیک یا بل حدیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر به ولاړ شي او ورته به وایي چې ماذا تقول في هذه الرجل د دې سړي په اړه کې څه وایي نو که چېرته په دې پیغمبر په لار باندې مونږ تللي یو د هغې په خبرو باندې عمل کړی وي د هغې سنت د هغې طریقې مو خپلې کړې وي نو مونږ به وایو چې دا خو هغه انسان دی چې الله رب العالمین زموږ د کامیابۍ زموږ د رهنمایۍ زموږ د فلاح لپاره رالېږلی نو دا استادان به مونږ ته وایي نیم که نوم العروس اوده شه لکه څنګه چې دا اول واده کړی شوی زلمی چې اوده کېږي داسې په خوشحالۍ باندې درته اوده شه بیا به الله رب العالمین مو وایي چې دې انسان ته د جنت دروازه کلاو کړئ کړکۍ ورته کلاوه کړئ چې هغه نعمتونه هغه هواګانې هغه ښایستهوالی دې انسان باندې راځي بیا به دا ملائک دې انسان ته به د جهنم دروازه وښیي ورته چې انسانه وګوره دا ستا ځای و خو تا په دنیا کې محنت صحیح کړی کوشش دې صحیح کړی د پیغمبر په لار باندې صحیح تللی الله رب العالمین دغه ځای تاله بدل کړو دغه ځای تاله درکړو خو چې کوم انسان کافر وي منافق وي مشرک وي هغه چې خبر کې کېښوستلی شي او د هغې نه ملائک تپوس کوي چې من ربک دا ورته وایي چې ها لا ادري ما ته څه پته ده اقول ما يقول الناس ما هو هغه څه ویله چې کوم شی به خلکو ویله خلکو به وایي چې دا صحیح ده ما به وایي چې او صحیح ده خلکو به وایي چې دا طریقه صحیح ده ما به وایي چې او دا طریقه صحیح ده ما خو نور تپوس نه دی کړی نو الله رب العالمین به ملائکو ته وایي چې دې ته د جهنم دروازه کلاوه کړي بیا به د جنت دروازه کلاوه شي او ته به وښایي چې دا ستا ځای و که چېرته تا په دې دنیا کې صحیح عمل کړی وی صحیح طریقه اختیاره کړی وی نو دا ستا ځای و ستا ځای دا دی اوس مونږ ته پکار دی زما محترمو چې مونږ څه وکړو په کوم لار باندې روان شو په کومه طریقه باندې روان شو کوم لار خپلو ځکه الله رب العالمین خو مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ د رهنمایۍ او د فلاح دپاره رالېږلی زمونږ د کامیابۍ دپاره رالېږلی دی اوس مونږ څه کوو هغه لار اختیارو که نه اختیارو په هغه طریقو کې زما محترمو یو طریقه دا هم ده چې انسان د نرمۍ نه د خوش اخلاقۍ نه لار واخلي ځکه تاسو وګورئ زموږ د دنیایي ماحول کې چې لږ ورغ شانتې یو کار غلط وشي نو سمدستي مونږ کنځل کوو سمدستي مونږ غوسه کېږو سمدستي مونږ چې دی نو د بلډ پریشر هم های کېږي خو الله رب العالمین څه فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د الله رب العالمین د پیغمبر په طریقو کې ستاسو لپاره یو بهترین نمونه ده ته د پیغمبر دا سیرت ولوله د پیغمبر دا زندګي پړاو کا چې د هغې هر یو خبر هغه څه شی دی یو بهترین نمونه ده ځکه یو کس راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مړی دی څادر واچولو هغه څادر یې راتاو کړو او رایښ کړ ورته چې زما قرض راکړه خوا کې ورسره عمر رضی الله عنه موجود و هغه ورته وویل چې د الله رسول امر راته وکړه چې ویې وژنمه ده تا سره دومره بد اخلاقي کوي نو ګورئ زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه نه شو که دا مونږ ته وی نو مونږ به ورته ووایو چې ستا داسې وداسې وکړمه زه لاړ شه نه در کوم قرض زه لاس اخلاص چې څه کولی شي هغه وکړه لیکن پیغمبر څه وویلې پیغمبر ورته وویلې چې صحیح ده در کوم عمر رضی الله عنه ته امر وکړو چې ورشه د ده دا قرض ادا کړه او ورسره یو درې او یو صاع چې کوم دی نو کجورې ورله زیاتې ورکړه عمر رضی الله عنه تپوس کوي چې الله رسوله هغه تا سره دومره بد اخلاقي وکړله ستا مړی ته چې دی څادر واچولو ته ورله قرض هم ورکړې او د پاسه مې نور انعامات هم ورکړې دا ولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه الله رب العالمین دې دنیا ته معلم رالېږلی یم استاذ رالېږلی یم اخلاق والا رالېږلی یم کنځلمار او بد رد ویونکی نه یم رالېږلی ټیک ده هغه ما سره بد اخلاقي وکړم زما دا حق نه دی چې زه هغه سره څه وکړم بد اخلاقي وکړم هغه ته کنځل وکړم هغه ته بد رد وکړم وګورئ زما محترمو چې کله عمر رضی الله عنه هغه کس ته دا شی نه ورکړو هغه هم تپوس کوي چې زما قرض خو دومره دا ولې راکړې
ورسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته امر وکړو چې دا د زما د هغه بد اخلاقۍ په وجه باندې تاله درکم چې ما کوم رسول الله ته وویل چې ما دا امر وکړه چې زه دا سړی څه کومه ووژنم دا د هغې بدله ده چې دا عکس یې ولیدل چې یاره دومره خوش اخلاقي دومره نرموالی دومره یو کس لحاظ ساتل هغه کس چې رسول الله خواله راغی او ایمان یې راوړ نو دا څه شی دی زما محترمو الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې پیغمبره فبما رحمة من الله لنت لهم دا الله رب العالمین د رحمت په وجه باندې ته دې مؤمنانو ته څه نرم شوی الله رب العالمین ستا دا زړه نرم کړی دی ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك که چېرته ته سرزړی وې بدرد ویونکی وې کنځلمار وې نو لانفضوا من حولك دا خلک به ستا دا چاپېره شي تښتېدلی به وې تاسو سوچ وکئ په دې دنیایي ماحول کې چې کوم انسان خوش اخلاقی کوم انسان عزتمند دی کوم انسان ښه خبرې کوونکی هر سړی هغې ته رامنډې وایي چې یاره دا سړی ښه سړی دی یاره دا سړی ډېر ښکلې خبرې کوي دا سړی چې کوم دی نو غوسه کېږي نه هر سړی د هغې څه کوي صفت بیانوي د هغې ښه والی بیانوي خو چې کوم انسان کنځلماري جګړماري په وړه وړه خبره باندې بد رد وایي د هر انسان نه چې لرې که ورکې که په تندر دي وي اړه د دې خواله ورځو ده چې نوم یې څوک اخلي نو هغې پسې خیره او بدرد وایي زما محترمو دا ولې دا زمونږ د پیغمبر مونږ ته حکم دی چې تاسو څه وکئ نرمي اختیاره کئ تاسو څه وکئ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي دین باندې روان شئ ځکه الله رب العالمین د پیغمبر په باره کې فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم یا پیغمبره ته د اوچتو اخلاقو والی نو هغه اخلاق چاته ځي کوم طرف ته ځي زما محترمو هغه اخلاق مونږ ته به معاینه کېږي پیغمبر الله چا ته رالیږلی و مونږ ته رالیږلی و چې اوس مونږ په دې دنیا کې په وړه وړه خبره باندې جنګ کوو په وړه وړه خبره باندې کنځل او بد رد وایو په وړه وړه خبره باندې یو بل څه قطع تعلق کوو نن سبا خو اسانه خبره ده چې لږ څه ورانې وکړو لږ چا سره غوسه وکړو بس ما ستا مړه ژوندی ختم ته به نه زما طرف ته راځې نه زه ستا طرف ته راځم بس خپلولي زما او ستا ختمه ای زما محترمو په دې وړه خبره باندې خپلولي ختمه په دې وړه خبره باندې تګ راتګ ختم په دې خپلولۍ په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خپلولي به د پل صراط په سیټ باندې ولاړئ او الله رب العالمین فرمایي چې چا خپلولي وپالله دا داسې شو چې لکه زه وپاللم زما په لار باندې روان شو خو چا خپلولي ونه پالله دا داسې شو چې لکه زما په لار باندې دی وتلی دا خپلولۍ دومره لوی صفات راغلي دي همدغه شان دا ګاونډیتوب زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل امین راغی او د ګاونډي دومره خیال ساتل د ګاونډي د خبرو د ګاونډي خیال ساتل دومره امر راته وکړو تر دې پورې وې چې ما دا ګمان وکړو چې ما ته ووایي چې په میراث کې هم ځان سره شریک کړه دا څه شی دی زما محترمو دا صرف نرمي ده بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض نیکۍ طرف ته جلدیوالی وکړئ او هغه جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو برابر دی خو د اسمانونو د جنت الله رب العالمین چاله تیار کړی دی الله فرمایي چې اعدت للمتقین متقیان څوک دي الله صفت بیانوي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس متقی څوک دی متقی هغه انسان دی چې د الله په لاره کې خرچه کوي که په خوشحالۍ وي او که په مصیبت کې وي دا نه چې انسان په خوشحالۍ کې وي انسان باندې راحت وي انسان باندې ښه وخت وي دلته چې څوک لاړ شي چې یاره جومات چمته راکړه ما اندنې شي خو دونه تنګې نه راغلي خو چې کله په تکلیف وي مصیبت وي نو بیا زکات هم ورکوي بیا صدقې هم ورکوي بیا تعویزګر نه ځي بیا دمګر نه ځي
بیا چې ورته هغه یو لک وایي وایي ته ماله یو نیم لک واخله خو ماله تعویض وکړه چې زه څه شمه روغ شمه هغه ورته وایي چې 5,000 راکړه وایي ته 50,000 واخله خو ما باندې دم واچوه چې زه څه شمه روغ شمه دا د متقي صفات نه دي زما محترم متقي صفات هغه دي چې هم په خوشحالۍ کې هم په مصیبت په وخت کې د الله په لاره کې خرچه کوي بل صفت والکاظمین الغیظ او غصه سکونکي وي په وړه وړه خبره باندې چې غصه ورځي بس دا په ځان باندې سخته تېره کړي چې یاره غصه به زه نه کوم یاره کنځل به زه نه کوم یاره بد رد به زه نه وایم دغه د متقي صفات دي او ډېرې کسانو دپاره الله رب العالمین جنت تیار کړی داسې جنت چې د هغې پلانوالی د اسمانونو د ځمکو برابر دی اوس وګورئ زما محترمو هر سړی دی په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې یاره ما له غوسه راځي او که نه راځي مونږ خو چې بازار ته وځو دوکاندار سړی دی چې یو ماشوم راشي او یو چنګم واخلي او لږ چانه خوا لاړ شي چې واپس راشي چې یاره ماما دا چنګم مې خوښ دی دا واپس واخله دوکاندار سړی چې کوم دی ستا داسې واغږم زه تا د دې ته ناست یم چې ستا دا چنګم به زه واپس کوم بد رد ورته شروع کړو کنځل ورته شروع کړو غوسه ورته شروع کړو همدغه شان د ډرایور سړی ګاډی چلوي خو چې لږ شانتې ګاډی غلط ورته مخې ته راشي سمدستي کنځل او بد رد غوسه شروع کړي ولې د الله رب العالمین دا جنت چاله تیار کړی زما محترم خو مونږ له تیار کړی مونږ نه دا غواړي چې انسان عمل ولا شروع کړ مهنت ولا شروع کړي جنت لا لکه ما چې ابتدا کې تاسو ته مثال بیان کو چې یونیورسيټي والا چې کله امتحان اخلي دې شاګرد که چېرته دې امتحان دپاره محنت کړی وي کوشش کړی وي نو څه به کېږي هغه امتحان په ښو نمبرو پاس کوي خو که چېرته محنت او کوشش نه کړی نو بیا هغه امتحان ښو نمبرو سره نشي پاس کولی زما محترم نو همدغه شان دی که موږ په دې ژوند کې غوسه کوو کنځل کوو بد رد وایو او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په طرف باندې نه ځو نو بیا به دې قبر کې چې کوم سوالونه مونږ نه کېږي مونږ به هغه څنګه پاس کوو هغه جنت چې الله رب العالمین مونږ له تیار کړی دی مونږ به هغه د هغې مستحق څنګه ګرځېږو خامخا به جهنم ته ځو یو حدیث تاسو ته بیانومه یو سړی به داسې وي چې ډېر نیک اعمال به کوي خو هغه ته څه شی دی زما محترمو مونږ چې دا بد رد وایو کنځل کوو د یو انسان بېعزتي کوو د یو انسان سپکاوی کوو د یو انسان غیبت کوو خو دا څه د وجې نه کوو چې مونږ ته دا ګناه وړه ښکاري دا مونږ ته څه شی ښکاري نه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین چې کله حساب و کتاب کوي و یو انسان به راوستلی شي په ټول عمر کې به یې لمونځونه هم کړي وي زکاتونه به یې هم ورکړي وي حجونه به یې هم کړي وي صدقې به یې هم ورکړي وي روژې به یې هم نیولې وي جومات په اول صف کې به ولاړ وي خو څه به کړی وي یو انسان به راپاڅېږي وایي د الله زما ته کنځل کړی دي بل انسان به راپاڅېږي الله زما سپکاوی کړی دی ای الله دې پلاني ټایم کې دې زما بېعزتي کړې ده ای الله ته ما سره داسې کار کړی دی الله ته ما سره داسې کار کړی دی الله به ملایکو ته ووایي چې ښه د دې انسان دا نیکیانې راوړې دا چا ته چې بد رد ویلي هغې په تبه کې واچوئ هغه نیکیانې راخلي چې کوم ته یې کنسل کړی د هغې په تله کې اچوي چا دې بېعزتي کړي د هغې په تله کې اچوي د چا سپکاوی کړی د هغې په تله کې اچوي د چا چې کوم دی نو نور څه بد ردي ورته ویلي د هغې په تله کې اچوي ملایک به وایي چې الله د دغو نیکیانې ختمې شي اوس څه وکړو الله به ورته وایي چې د چا بد ردي ویلي د هغې نه بدۍ راولئ د دې سړي په تله کې واچوئ د هغې هغه بدۍ به راولئ د ده په دغه کې به واچوئ بیا به څه وشي الله به ملایکو ته وایي چې پټ مخې جهنم ته وغورځوئ په څه وجه باندې زما محترمو وجه وړه ده وجه اسم نه ده کنځل کول دي بېعزتي کول دي چا پسې بد رد ویل دي د چا سپکاوی کول دي دغه واړه واړه ګناهونه چې دی نن په دې باندې مونږ کوم چې دلانو جهنم ته ورسېږو زما محترمو پکار دا دی چې نن د ځان سره نیت وکړو د عهد وکړو
چې نه به د چا سپکاوی کوم، نه به چا ته غوسه کوم، نه به چا باندې تکنځل بد رد وایم، چې الله رب العالمین زما دا نیکي، زما دا محنت، زما دا کوشش چې کوم ما په دې 50-60 کاله او یا 80 کاله کې کړی دی، هغه کوشش، هغه محنت په هغه ځای کې زما په کار راولي. انسان دا اراده خو شته دی که نه؟ بیا زما محترم الله رب العالمین فرمایي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یو انسان داسې دی چې یو کس راپاڅېدو او دې بد ملګري ته بد رد وویلو، غوسه یې ورته وکړله، خو دا کس په دې باندې قادر و چې دا راونیسي خپل بدله ترې واخلي او دا ورته خپله بدله پرېږدي. الله رب العالمین د داسې انسان صفت په ملایکو مجمع کې بیانوي چې وګوره دا زما بنده داسې دی چې هغې زما په وجه باندې، زما د خاطر په وجه باندې د بل انسان نه غوسه یې پرېښوسته، دا بل انسان یې معاف کړو. ځکه موږ سره ښه پاور هم شته، ځکه موږ سره ښه زور هم شته چې د دې انسان نه څه والو، بدله والو، د دا انسان چې کوم دی سپک کړو، دا انسان چې کوم دی په سمه لارې نه واړو، خو څه لپاره؟ صرف د الله رب العالمین د رضا لپاره پرېږدو. دغه ټولې طریقې موږ ته الله رب العالمین ښودلې دي او دا زموږ د اصلاح او زموږ د کامیابۍ ذریعه ده. او پیغمبر چې الله رب العالمین موږ ته رالېږلی دی، الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ګوره الله رب العالمین یو نقطه ورسره لیکلې ده، هغه نقطه څه شی ده؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی دا هغې تعلیمات دا چا دپاره فایدهمند دي، دا چا دپاره د نجات او د فلاح ذریعه ده. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، دا هغه انسان دپاره چې څوک په الله او د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او د قیامت د ورځې امید ساتي چې یاره سبا د الله رب العالمین مخې ته ورځمه، الله به مانه تپوس کوي چې انسان دا کار په دغه ټیم کې کړی، ولې دې کړی؟ زه به ورته وایم چې الله تا پیغمبر رالېږلو، د هغې په نقش قدم او د هغې په لار باندې روان یم، د دې وجې نه مې دا کار کړی. او که چېرته مونږ هغه عمل ونه کړو نو بیا به څه وایو چې الله ما ته څه پته وه، ما خو دا ویله جومات کې به ملا به بیان وکړو، بس زه به په هغې باندې روان شم، چا به چې راته وایي چې هلکه دا کار داسې دی مه کوه، ما به ورته ویل چې یاره الله بلا به ګردنې ملا، بس جومات کې د ملا صاحب بیان کړی دی، که صحیح و صحیح به وي که غلط و هغه پوهېږو ګناه د هغه په سر باندې. نه زما محترمو په دې مونږ نه خلاصېږو. الله رب العالمین مونږ ته په قرآن کریم کې 1500 کاله مخکې دا وویلې راته چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. مونږ خو دا وایو چې الله بلا به ګردنې ملا پوهېږه د هغې ګناه پوهېږه. الله فرمایي چې یو انسان د بل انسان ګناه نه شي وړلی، تا چې کوم ګناه کړې ده د هغې سزا به ته اخلي. دا نه کېږي چې ګناه دې ته کوې او سزا دې چې دی د ملا صاحب والي. ولې؟ الله تعالی عقل درکړی، الله تعالی پوهه درکړی، سمجھ درکړی، پیغمبر یې رالېږلی، د هغې هغه طریقه، د هغې هغه زندګي ستا دپاره یو نمونه ده چې ته په هغې باندې روان شې، د هغې هغه زندګي مطالعه کړې او کامیابي ځان ته واخلې. نو چې ته اوس نه کې او ځان خلاصې په دې خبره باندې چې الله بلا او به ګردنې ملا، دا ګناه د چا ده زما محترمو؟ دا ګناه زمونږ ده. د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې هغه اعمال مونږ نه واخلي چې هغه زمونږ د کامیابۍ ذریعه ګرځېږي، او الله رب العالمین دې مونږ په هغه لار باندې روان کړي چې هغه زمونږ د پیغمبر لاره ده، او هغه په لاره باندې الله رب العالمین مونږ روان کړي چې مونږ ته پیغمبر رالېږلی چې د هغې زندګي زمونږ دپاره یو نمونه ده، یو ښایسته لار ده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. زمان محترمو الله رب العالمين چې پیغمبر مونږ ته راغلی د دې د زندگی او د دې د ژوند تیرولو طریقه دا زموږ دپاره یو کامیابي ده، دا زموږ دپاره یو نمونه ده چې مونږ په دې باندې روان شو او ځان کامیاب کو، ځان چېرته بوځو؟ جنت ته بوځو. ځکه زما محترمو یو انسان چې تاسو سره یو انسان چې چا سره زیاتې کوي، چاته بد رد وایي، چاته تیزه خبره کوي، بل انسان ته پکار دی چې خوش اخلاقۍ سره ښه خبره سره هغه پوهېږي چې انسان دا نه دي کول پکار، یا چې د کوم دیني مسله وي په غلطه لار باندې رواني او ته هغه پوهې د خلکو په منځ کې ورته مه وایه، بلکې ځان له یې راوغواړه او په مسله باندې پوهېږه چې وروره دا مسله داسې نه ده، داسې ده. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. خلک چې رابلې نو په څه باندې؟ په اخلاقۍ سره، خوش اخلاقۍ سره. چا سره چې خبره کې، چا ته چې بیان کې، څوک چې په کومه خبره باندې پوه کې نو په څه باندې؟ بالحکمت، په اخلاقو سره پوه که، په حکمت سره پوه که، په طریقه باندې پوه که. دا نه چې د خلکو په منځ کې راپاڅېږي پلانیه هلکه دا کار دې سم نه دی، دا داسې دی، هغه ستا خبره د منلو په ځای باندې نور په ضد باندې کېږي او تا سره نور ضد کېږي چې زما ته د کوم ځای نه رالې، ته پکې دا مولا رالې، تا سره نور چې کوم ځای ضد کوي زما محترمو، د هغه د ضد د بچاو دپاره موږ ته پیغمبر څه ښودلي دي؟ اخلاق یې راته ښودلي دي. الله څه فرمایي چې پیغمبر ته ښه اخلاق والی، نو چې موږ اخلاق خپل کړو موږ به هم کامیاب یو، په څه په لار باندې به روان یو. او دا بد ملګری مې چې کوم غلط عمل کوي، په غلطه لار روان دی، هغه به هم سوچ وکړي چې یاره دې ملګري خو مې ډېره ښه خبره وکړله، دا خبره دا کار نه دی کول پکار، دا کار وکړم نو الله ماله اجر راکړي. الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العالمین دې زموږ په زړونو کې، زموږ په زندګۍ کې خوش اخلاقي راولي. او الله رب العالمین دې موږ د غصې نه، د بد ردو ویلو نه، د کنځلو نه هغه نه موږ وساتي چې موږ سبا د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو چې الله زموږ نه تپوس کوي چې انسانه دا بد رد تا چې پرېښي وو، دا غصه چې تا پرېښي وه ولې دې پرېښي وه؟ نو موږ به ورته وایو چې الله تا په قرآن کې ویلي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. د متقي صفات څه دي؟ چې غصه سکونکی دی او خلکو ته عفو کوونکی دی. نو الله رب العالمین به ملایکو ته وایي دا کس جنت ته بوځئ. وړوکی عمل دی زما محترم، وړوکی کار دی، دې کنځلو نه، دې بدو ردو نه، دې سختو خبرو نه ځان وساتو، نو انشاءالله کامیاب به یو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ زندګي په رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه او د هغې په طرز باندې روان کړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر كده